الله عنه فرمایي چې د یو عالم درجه په ټولو مسلمانانو باندې 200 درجې سیوا ده. للعلماء درجات، د علماء کرامو د پاره درجات دي فوق المؤمنین، د مسلمانانو 100 درجتنا، او د هرو 2 درجو په مابین کې 1500 کاله فاصله ده. د عالم او د عام په فضیلت او په درجه کې دومره فرق دی چې د عالم درجه د ټولو مسلمانانو نه 700 درجې سیوا ده، او د هرو 2 درجو په مابین کې د 500 کالو فاصله ده. دارنګه سردار دو جهان فرمایي فضل العالم على العابد 70 درجه، د عالم فضیلت په عابد باندې، هغه انسان چې ټوله شپه تهجد کوي، هغه انسان چې ټوله شپه د الله ذکر کوي، ټوله شپه الله ته جاړي، د ورځې روجې نیسي، او هغه 24 غنټې د الله جل شانه په رضا کې تیری، او راز و نیاز کوي، د الله سره عبادت کوي. د عالم درجه په دقه انسان باندې 90 درجې سیوا ده، او د هرو 2 درجو په مابین کې د 200 کالو په منډه باندې مسافت دی. فضل العالم على العابد 70 درجه، د عالم فضیلت په عابد باندې 70 درجې سیوا دی. بین کل درجتین حزر الفرس 70 عاما، په مابین د 2 درجو کې د 200 کالو فاصله ده، او هغه فاصله چې هغه یو تیز رفتاره اس چې دی توی کوي. حدیث مبارک کې راځي فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم، د عالم فضیلت په عابد او عبادت گزار باندې داسې دی لکه زما فضیلت چې په تاسو کې په یو ادنا او په یو کمزوري سړي باندې دی. بل روایت کې راځي فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی لکه د 14 شپې سپوږمۍ فضیلت په باقي ستورو باندې. د 14 شپې سپوږمۍ هغه مکمل وي لکه څنګه چې د هغې فضیلت په باقي ستورو باندې دی، دقه شانتې د عالم فضیلت په عابد باندې دی. امام رازی رحمه الله فرمایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وفيه تنبيه عظيم على فضيلة العلم. په دې آیت مبارکه کې یو لویه تنبیه ده په فضیلت د علم باندې. دارنګ یو روایت پاک کې راځي، حدیث مبارک کې راځي، وی کله چې د قیامت ورځ شي الله جل شانه به علماء کرام را جمع کی، او الله جل شانه به ورته دا اعلان وکي یا معشر العلماء، ای ډلې د علماء کرامو، انی لم اجعل علمی و حلمی فیکم، ما نه دی ایښی خپل علم او خپل حلم په تاسو کې، الا وانا اريد ان اغفر لكم، مگر ما د دې دپاره تاسو ته دا علم درکړی دی چې زه په دې علم باندې ستاسو تیر شوي ګناهونه معاف کم، ولا ابالي، او زه ستاسو د ګناهونو څه پروا نه کوم. الله جل شانه به په روز محشر باندې علما کرامو ته دا وایي ای علما کرامو، تاسو له ما دا علم د دې دپاره نه دی درکړی چې اوس به د علم په وجه باندې زه ستاسو ته عذاب در کوم، زه به تاسو ته سزا در کوم، زه به تاسو ته تکلیف در کوم. دا علم مې د دې دپاره درکړی دی الا ان اغفر لكم على ما كان منكم، چې زه ستاسو په دې علم باندې تیر شوي ګناهونه معاف کم، ولا ابالي، او زه د دې څه پروا نه کوم چې تاسو ګناهونه کړي دي. نن خو هر سړی لګی دی عالمانو ته لاسونه نیسي، علما کرامو ته ګوتې نیسي، پلانکي عالم دا وکړو، پلانکي عالم دا وکړو، پلانکي عالم دا کار وکړو، دا ګناه یې وکړه، دا یې خطا یې وکړه. سردار دو جهان فرمایي وی الله جل شانه به په روز قیامت باندې علما کرامو ته وی ولا ابالي، زه ستاسو د ګناهونو پروا نه کوم. اول خو علما کرامم د عامو انسانانو په شانتي خواهشات لري، د عامو انسانانو په شانتي د هغوی ژوند دی، د هغوی رهن سهن دی، د هغوی ضروریات دي، د هغوی حاجات دي. او څنګه چې د یو عام انسان نه غلطي کیږي، خطا کیږي، ګناه کیږي،
دا شانتی د یو عالم نه به هم خطا کیږي، ګناه به کیږي، د ده نه به خطاګانې کیږي. او د الله جل شانهو په دې مخلوق کې صرف او صرف فرشتې او پیغمبران، د دوی نه ګناهونه نه کیږي، نه وړه ګناه پې کیږي، نه ترې غټه ګناه کیږي. د فرشتو د پیغمبرانو نه علاوه هیڅ انسان معصوم عن الخطا نه دی چې د ده نه به خطا نه کیږي. او بې عالم چونکې د هغه سره شیطان هم ښه مضبوط وي، نو خامخا د هغه نه به ګناه کیږي، د هغه نه به خطا کیږي. دا نه چې د یو عالم نه خطا وشي نو موږ ورته بې ګوتې نیسو. خو بیا هم په روز محشر باندې سردار دو جهان فرمایي، الله به ورته وایي ولا ابالي، زه ستاسو د ګناهونو پروا نه کوم، که د تا نه هر څومره ګناهونه شوي دي خو زه ستا د ګناهونو پروا نه کومه. د دې دپاره مې دا علم درکړی دی چې زه ستا د دې علم په ذریعه باندې تیر شوي ټول ګناهونه معاف کړم. حضرت تانوی اشرف علی تانوی رحمه الله خطبات حکیم الامت دویم جلد صفحه نمبر 177 باندې تانوی رحمه الله د امام محمد رحمه الله واقعه لیکلې ده چې کله امام محمد رحمه الله وفات شو نو چا په خوب کې سیکه او پوښتنه یې وکړه چې امام محمد ستا څه حال دی؟ امام محمد صاحب ورته وفرمایل ویل کله چې زه وفات شم د الله جل شانه دربار ته ورغلم، الله جل شانه ته زما پیشي وشوه، وی الله جل شانه راته ویلې چې ای محمد څه غواړې؟ وی ما ورته ویلې چې یا ربه زه د تا نه د عذاب نه پناه غواړم او ستا مغفرت او ستا بخښنه غواړم. وی الله جل شانه راته وفرمایل چې ای امام محمده دا علم تا ته موږ د دې دپاره نه دی درکړی چې موږ به تا ته د دې په وجه باندې اوس عذاب درکوو، د دې دپاره مې نه دی درکړی چې د دې د وجې نه به اوس د تا د جهنم په اور کې سیزم، بلکې دا خو مې صرف او صرف د دې دپاره درکړی دی چې د دې علم په ذریعه باندې زه ستا مغفرت وکړم. او ته د عالم پسې خبرې کې، ستا خوله ستا ژبه د عالم په عیبونو باندې چلیږي، د عالم پسې خبرې کې، عالم ته کنځلې کې، حالانکه د عالم دپاره حدیث مبارک کې راځي په اسمانونو کې فرشتې د رحمت دعاګانې کوي. هغه څوک چې په ځمکه کې د الله جل شانه مخلوق دی د رحمت دعاګانې کوي، تر دې چې په اوبو کې مایان دا د عالم دپاره د مغفرت دعاګانې کوي. یو روایت کې راځي ان الله وملائکته واهل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير. الله جل شانه د الله فرشتي په اسمانونو کې اوسیدونکي مخلوق، په ځمکه کې اوسیدونکي مخلوق، تر دې چې په یو سوړه کې میږې او دارنګې په د سمندر په چپو کې په تیارو کې یو کب د عالمانو دپاره د رحمت دعاګانې کوي. بل روایت کې راځي وان العالم لیستغفر له، عالم چې دی د هغه د مغفرت دپاره سوال کوي، من فی السماوات و من فی الارض، هغه مخلوق چې په اسمانونو کې دی، هغه مخلوق چې په ځمکه کې دی، حتی الحیتان فی الماء، تر دې چې د اوبو هغه میان هم د عالم دپاره د مغفرت او د بخشش سوالونه کوي. محبوب علیه الصلاة والسلام اهل علم ته دعا کړې ده، محبوب علیه الصلاة والسلام علماء کرامو ته دعا کړې ده نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او عام سامع. الله جل شانه دې تر تازه ساتي هغه خلق چې هغه زما حدیث واوریدو او دغه حدیث به خلکو ته ورسو. زمونږ الحمدلله په مدارسو کې شپه او ورځ 24 غنټې د پیغمبر احادیث منګه اورو، د پیغمبر قال الله او قال الرسول ویل کیږي او هغه د علما کرام خلکو ته رسي. سردار دو جهان وی تر تازه دی الله ساتي هغه انسان چې حدیث مبارک زده کی او هغه به نور خلکو ته رسي. زمونږ اهل علم حضرات په مدارسو کې علم وکي، احادیث مبارک زده کی او به تاسو ته په منبرونو باندې ناستي، تاسو ته په جنازو کې دغه احادیث بیانوي، تاسو ته په نکاحونو کې دغه احادیث بیانوي، تاسو ته په دستربندینو کې او په لوی تقریباتو پروګرامونو کې دغه احادیث بیانوي، تاسو ته
شپه او ورځ دغه علما کرام ناستې دي او تاسو ته دغه احادیث هغه احادیث چې دوی اورېدلي دي زده کړي دي او تاسو ته یې رسوي. سردار دو جهان ورته دعا کړې ده او موږ ورته خیرې کوو، موږ یې بدې ردې وایو. د محبوب علیه صلات وسلام اتباع پکار ده. یو بل روایت کې دعا پیغمبر علیه صلات وسلام کړې ده. عبدالله ابن عباس سے فرمایي منګه په یو موقع باندې د پیغمبر علیه صلات وسلام په مجلس کې ناستو. سردار دو جهان دا دعا وکړه، اللهم ارحم خلفائي، اے الله زما په خلفاو باندې رحم وکا، اے الله زما په خلفاو باندې رحم وکا. وی منګه ته تاسو کو چې یا رسول الله ومن خلفاؤک، ستا د خلفا ستا د خلیفګان څوک دي چې ته ورته دعا کې؟ وی سردار دو جهان جواب راکړ، الذین چې دغه خلق دي یاتون من بعدی چې زما نه رستو برازي، یروون احادیثی زما احادیث با نقل کوي هغه به زده کوي، ویعلمونها الناس او دغه احادیث به نور انسانانو ته رسي. اللهم ارحم خلفائي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته د رحم دعا کړې ده. یو روایت کې راځي وي د قیامت په ورځ به د شهیدانو د بدن ویني او د علما کرامو د قلمونو صحیح وتلی، د علما کرامو د قلمونو صحیح او د شهیدانو د بدنونو وینه دا به الله جل شانه د په ورځ د قیامت باندې اوتلی. فیرجح مداد العلماء علی دم الشهداء، نو اوچته بشي هغه تله د صحیح د علماو په هغه وینه د شهیدانو باندې. الله جل شانه به د علما کرامو د قلمونو چې کومه صحیح ده هغه به په طول او په وزن کې د شهیدانو د وینې نه سیوا شي. اوس شهید څومره لویه مرتبه راځي لري. حدیث د وینې اولنی احساس کې لازمه کې ته نه تللی چې الله جل شانه د هغه ټول ګناهونه معاف کړي. تفسیر قرطبي کې دارنګې علامه قرطبي سے فرمایي چې حتی کې شهید تبا د بندگانو حق هم معاف کیږي. حدیث مبارک کې راځي چې شهید ته ارس معاف کیږي خو قرض ورته نه معاف کیږي. علامه قرطبي وی الله جل شانه به ورته قرض معاف کی او هغه داسي چې مالک د قرض بر وغواړي الله جل شانه به ورته اے مالک د قرضه، اے صاحب مالا، ستا د شهید پسې قرض دی، آیا ستا زما جنت پکار دی، جنت دی خوښ دی او کنه هغه قرض او هغه پیسې دی خوښې دي چې تعالی یې دا شهید درکړي؟ هغه به وایي یا ربه دا د پیسو او دا خو د مال حال او د بینک او د بیلنس مقام نه دی، یا ربه دا خو د آخرت ورځ ده، دا خو د نیکو میدان دی او دا خو د جزا او د سزا میدان دی، یا رب مال جنت را که زه به په پیسو باندې څه وکم؟ الله جل شانه به هغه خپل جنت ورکي او الله جل شانه به د جنت په بدله کې دغه شهید د دغه حق نه پاک کی. د شهید څومره لویه مرتبه ده. خو بیم حدیث مبارک کې راځي د علما کرامو د قلمونو صحیح به د شهیدانو د بدنونو په وینه باندې سیوا شي او اوچته شي. عبدالله ابن عباس سے فرمائی لولا العلماء لسوار الناس کالبهائم، که شرط دا اهل علم نوے دا علماء کرام نوے لسوار الناس کالبهائم، نو دا خلق با د چارپایانو د زناورو په شانتی په دی دنیا کې په دې ځمکه باندې ګرځېدلې. ځکه د علماء کرامو د تعلیم په وجه باندې دوی د صفت حیوانیت نه انسانیت ته راوتې دي. د علماء کرامو د بیانونو په وجه باندې تا په خور او په مور کې فرق پیدا کو. د علماء کرامو د بیانونو د وجه نه ته اخلاق پیژنې. د علماء کرامو د بیانونو د وجه نه ته د مشر او د کشر په مابین کې تمیز پیژنې. د علماء کرامو د بیانونو د وجه نه ته د پلار حق پیژنې، ته د مور حق پیژنې، ته د کورواله حق پیژنې، ته د استاد حق پیژنې، ته د زوی حق پیژنې، ته د معاشري حق پیژنې، ته د ګاونډیتوب حق پیژنې. د علماء کرامو د وعظ او د نصیحت د وجه نه، د هغوی د بیانونو د وجه نه، د هغوی دغه نور او د هغوی دغه رڼا د وجه نه ته وایې چې د لور سره نکاح حرامه ده، د خور سره نکاح حرامه ده، د مور سره نکاح حرامه ده، د نیا سره نکاح حرامه ده، د ترور سره نکاح حرامه ده، د چاچی سره نکاح حلاله ده، د مامی سره نکاح حلاله ده، د تره د لور سره نکاح حلاله ده، د ماما د لور سره نکاح حلاله ده،
دا امتیاز او دا فرق ته چو خودو دا اهل علم حضراتو خودو. په دې زمانه کې خود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه د پاسه 1400 کاله وشو. د الله پیغمبر په دې زمانه کې نشته دی، د پیغمبر صحابه کرام په دې زمانه کې نشته دی. ته بیم ایمان پیژنې، ته بیم آخرت پیژنې، بیم د خور او د لورو او د مور او د نیا په مابین کې او د یو پردی ښځې په مابین کې امتیاز او فرق کولی شي. د پلار حق پیژنې، د مور حق پیژنې، د زوی حق پیژنې. حالانکه په دې زمانه کې نه پیغمبر شته دی او نه صحابي شته دی. دا تا ته دقه عالم دا فرق ښودلی دی چې تا ته په منبر د پاسه کینی، تا ته بیان وکي، ته پسې فرض مونځ وکې، ته په هغه فرض مانځه کې اعتماد وکې چې د یو فرض مونځ د قضا کولو په وجه باندې 2 کروړه 88 لکه کاله سزا ده. ته دغه قیمتي عبادت د دغه عالم پسې وکې او په هغه باندې اعتماد کې. خو چې کله بیا د جومات نه وځې نو د دغه عالم کمیس او پرتوګ وباسي، د دغه عالم نه پرده هټاو کې، دغه عالم شرمې. یحیی ابن معاذ رضی الله عنه فرمایي په امت محمدی کې د الله په امت باندې د ټولو نه ډېر مهربانه څوک دي؟ العلماء، علما دي. په امت محمدی باندې د امت محمدی په هر فرد باندې د ټولو نه ډېر مهربانه د امت علما دي. دغه عالم چې ته ورپسې خبرې کې، ته د هغه سپکاوی کې، دغه عالم چې ته کله د مور نه پیدا شم نو ستا په غوږ کې د الله نوم اخلي، او دغه عالم چې تا د هغه پرده د حیا او د عزت هټاو کړي، دغه عالم بیا چې ته کله مړ شي ستا په لاش باندې ودرېږي او تا ته د مغفرت دعا کوي. اللهم اغفر لحینا، یا الله بخشش وکړي زمونږ ژوندو ته، و میتنا، یا الله ته بخشش وکړي زمونږ مړو ته، و صغیرنا و کبیرنا، یا الله ته بخشش وکړي زمونږ نوجوانانو ته، زمونږ وړو ته او زمونږ غټو ته. دغه عالم راځي، هغه عالم چې تا په خپل ژوند کې د هغه بېعزتي کړې ده او د الله جل شانه په دربار کې ستا سپارش کوي، ستا دپاره د مغفرت سوال کوي. د وجې نه یحیی ابن معاذ وی رضی الله عنه چې په دې امت محمدی کې په امت محمدی باندې د ټولو نه زیات مهربانه خلق هغه علما دي. وی وجه څه ده؟ لأن آباءهم و امهاتهم يحفظونهم من نار الدنیا وهم يحفظونهم من نار الآخرة. مور او پلار خو بچي د دنیا د اوره سیزي، د دنیا د اوره ساتي. مور او پلار خو بچي د دنیا د اوره ساتي. د ګرمۍ بندوبست ورله کوي، ایسی ورته ولګوي، کاټن ورله واخلي، نری کپړې ورله واخلي، د جمعې بندوبست ورله کوي، د ګرمو اوبو او دارنګې د کمرې د ګرمولو دپاره ورله بندوبست کوي. او وهم یحفظونهم من نار الاخره، او دا علماء کرام ستاسو بچي د آخرت د اوره ساتي. موسی علیه السلام الله ته عرض کوي، یا رب من احب الناس الیکا، یا رب په ټولو انسانانو کې د تا ته د ټولو نه محبوب او مینناک څوک دی؟ الله جل شانه ورته جواب ورکوي، عالم یطلب العلم، هغه عالم چې هغه طلب د علم کوي. دا روایت په المستظرف کې راوړی شوی دی. الباب الرابع فی العلم والادب وفضل العالم والمتعلم. موسی علیه السلام الله ته وی، یا ربا محبوب الناس تا ته څوک دی؟ په دې دنیا کې د ټولو نه زیات محبوب تا ته څوک دی؟ الله جل شانه ورته وی، عالم یطلب العلم، هغه عالم چې هغه طلب د علم کوي. دا په دې ټوله دنیا کې ماته محبوب شخصیت دی. روایت کې راځي د قیامت په ورځ به الله جل شانه عالم هم راوغواړي او عابد گزار به هم راوغواړي. وی یجاء بالعالم والعابد، الله به عالم او عابد دواړه راوغواړي. فیقال للعابد ادخل الجنه، عابد ته به وایي ځه جنت ته. ویقال للعالم، او عالم ته به ووایي قف ودرېږه حتی تشفع للناس، تر دې چې ته به د خلکو دپاره سفارش کې.
ځکه تا په مدرسه کې سبق ویلی دی، تا مدرسه جوړه کړې ده، تا به د علم خدمت کو، د علم خدمت به دې کو، خو لیکن د تا سره ډیرو خلکو اخلاصونه کړي دي، د تا سره خلکو محبت ساتلی دی، ستا د طالبانو دپاره خلکو د روټو او دارنګې د کپړو د هغوی د ګرمۍ د هغوی د یخنۍ بندوبست کړی دی، ستا د مدرسې سره خلکو تعاون کړی دی، د مدرسې په چانده کې اخلاص کړی دی، د تا سره خلکو مینه کړې ده، ته به د خلکو دپاره سفارش کې تالی کتاب اغوستی دی، تالی قلم اغوستی، تالی کپړې اغوستې دي، ته به د خلکو سفارش کې الله جل شانه به عالمانو ته د سفارش اختیار ورکړي. امام ابو حنیفه او امام شافعی رحمهم الله فرمای ان لم يكن العلماء اولیاء الله فليس لله ولی، که په مخ د ځمکه د علماء کرام د الله اولیاء نشي، په مخ د ځمکه علماء کرام د الله اولیاء او دوستان نشي، فلیس لله ولی، بیا خو په مخ د ځمکه د الله جل شانه یو ولی هم نشته دی. عبدالله ابن مبارک نه چا تپوس وکړو ویل من الناسو، انسانان څوک دي؟ عبدالله ابن مبارک ورته جواب ورکوي وی العلماء، انسانان چې دي هغه صرف او صرف علما دي. عبدالله ابن مبارک صاحب دا خبره وکړه انسانان صرف او صرف علما دي، چې په انسان او په حیوان کې فرق راځي نو هغه په علم باندې راځي، چې انسان به د علم په وجه باندې حلال او حرام پیژني، انسان به د علم په وجه باندې کور پیژني، انسان به د علم په وجه باندې د دنیا او د آخرت ادراک کولی شي. اوس که د انسان سره دا علم نه وي نو د ده مثال په شان د حیواناتو دی، انسانیت د درجې نه چې دی وځي. معززو د علما کرامو سره کینو، د علما کرامو صحبت کې کینو، د هغوی نه دعا اخلو، د هغوی مخ ته د عبادت په نظر باندې ګورو، د هغوی نه استفاده کوو، د هغوی سره محبت ساتو. فقیه ابواللیث سمرقندي سے فرمای چې څوک د علما کرامو سره اسی هم کینی الله جل شانه هغه انسان ته و عزتونه ورکوي. اولنی عزت دا دی چې د طالب علم درجه ورته حاصلیږي، چې څوک د یو عالم سره کینی په دې نیت باندې چې زه به ترې زده کم، اولنی درجه دا چې د طالب علم درجه ورته حاصلیږي، او د طالب علم درجه د لوی سعادت دی. حدیث مبارک کې راځي طالب علم چې د مدرسې د علم دپاره ځي د رحمت فرشتې الله جل شانه رالیږي او هغوی ته حکم کوي چې دې طالب علم ته تاسو خپلې وزرې وغوړوئ چې ستاسو په وزرو باندې لاړ شي. دویم عزت دغه انسان ته الله دا ورکوي چې د عالم سره اسې هم کینی چې د څو پورې د دې عالم په مجلس کې ناستې وي تر د هغه وخته پورې دا د تمامو ګناهونو نه بچ وي. دریم عزت الله جل شانه په ده باندې دله دا ورکي چې دا کله د خپل کور د چوکاټ نه بار خپه کیږي او په دې نیت باندې را روان شي چې زه د عالم مجلس لزم د هغه په صحبت کې به شرکت وکم، الله جل شانه د دغه وخت نه په ده باندې د خپلو رحمتونو باران شروع کړي. څلورم عزت الله دا ورکي کله چې د علما کرامو په مجلس باندې الله رحمتونه را نازلی او دا پکې ناست وي نو الله جل شانه په ده باندې هم را نازلی. زم دا چې د څو پورې دا خاموش ناستی دی او د عالم خبرې ته غوږ نیولی دی، که په هغې باندې پویه شو که په هغې باندې پویه نه شو نو د رحمت فرشتې او د نیکو لیکونکو فرشتې د دې انسان لپاره نیکۍ لیکي. شپږم عزت الله جل شانه دې انسان ته دا ورکوي چې د اهل علم و حضراتو د علما کرامو په مجلس باندې فرشتې د خوشحالۍ د وجې نه د رحمت هغه وزرې خورئ نو دا انسان هم په هغې کې راشي. اوم عظیمه فایده او عظیم عزت الله جل شانه دې انسان ته دا ورکوي کله چې دا په دې نیت باندې روان شي چې زه د عالم مخکې کې شرکت کوم، د هغوی په صحبت کې شرکت کوم، دته په هر قدم باندې یو نیکي میلاویږي، په هر قدم باندې د دې انسان یوه ګناه معاف کیږي او الله جل شانه دله په جنت کې درجې سیوا کوي. روایت کې راځي دریو سیزونو ته کتلو کې عبادت دی، الله جل شانه د دریو سیزونو په کتلو باندې د عبادت ثواب ورکوي. النظر فی وجه العالم عبادة، د عالم مخ ته کتل دی، والنظر فی الکعبة
عبادة او کعبی شریفی ته کتل عبادت ته والنظر فی المصحف عبادة او نظر قرآن کریم ته او قرآن کریم ته کتل دا عبادت ته د عالم مخ کتو ته عبادت کعبی شریفی ته کتل عبادت قرآن کریم ته کتل او هغې کې نظر کول دا عبادت جبریل علیه السلام نه یو ځل پیغمبر علیه الصلاة والسلام تپوس وکړو ویل ای جبریله په ټولو نیکو اعمالو کې د ټولو نه بهترین نیک عمل کم یو دی ای الاعمال افضل لامتی کم یو نیک عمل زما د امت دپاره ډیر افضل دی جبریل علیه السلام ورته جواب ورکوي وی العلم علم بهترین نیک عمل دی وی بیا مې ته تپوس وکړه ثم ایو بیا د علم پسې کم یو نیک عمل ډیر بهتر دی وی جبریل علیه السلام راته جواب راکو النظر الی العالم عالم ته کتل دا عبادت دی او دا دویمه مرتبه د نیک عمل لري وی بیا مې ته تپوس وکړه چې زه ټیک شوه علم د ټولو نه لویه مرتبه لري بیا د عالم مخ ته کتل دا دویمه مرتبه لري دریم یو کم یو عمل دی چې د دې نه افضل وي وی بیا راته وویلې چې زیارت العالم د عالم ملاقات ته تګ دا نیک دا چې دی بهترین نیک عمل دی نن موږ د علما کرامو په شهادتونو باندې خوشحالیږو نن موږ د علما کرامو په مرګونو باندې خوشحالیږو نن موږ د علما کرامو په قتلونو باندې خوشحالیږو نن موږ د علما کرامو په پریشانینو په تکالیفو باندې خوشحالیږو نن موږ د هغه خلکو په تکالیفو باندې خوشحالیږو د چا په سر باندې چې د سردار دو جهان سنت مبارک پراته دي نن موږ په هغه کس باندې خوشحالیږو د هغه په مصیبت باندې خوشحالیږو چې هغه ته خپل پیغمبر وارث ویلی دی د هغه کس په مرګ د هغه په قتل د هغه په مصیبت باندې خوشحالیږو د چا په باره کې چې سردار دو جهان فرمایي مصیبت لا تجبر مرګ یو داسې مصیبت دی لا تجبرو چې د دې پوروالی بیا نشي کېدلی یو روایت کې راځي موت قبیلة ایسر من موت عالم د ټولې قبیلې مرګ دا آسان دی خو لیکن د یو عالم مرګ دا انتهایی مشکل دی حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي که زر عابدان مړه شي دا په ما باندې آسانه ده د دې نه چې یو عالم وفات شي موت الف عابد قائم اللیل صائم النهار اهون مرګ د هغه زرو عابدانو په ما باندې آسان دی چې زر عابدان وي ټوله شپه تهجد کوي د ورځې روژې نیسي او دوی مړه شي د دوی مرګ په ما باندې آسان دی من موت عالم د موت د یو عالم نه د علما کرامو په مرګ باندې موږ خوشحالیږو د هغوی په قتل باندې موږ خوشحالیږو د هغوی په خفګان باندې موږ خوشحالیږو حالانکه د یو بهترین تابعي سعید ابن جبیر رضی الله عنه نه پوښتنه وشوه ما علامت هلاک الناس د سعید ابن جبیر تابعي نه تپوس شو ما علامت هلاک الناس د خلکو د هلاکت نښه څه ده خلک چې تباه کېږي هلاکیږي د دوی د تباهۍ د دوی د بربادۍ د دوی د هلاکت نښه څه ده سعید بن جبیر صاحب ورته وایي هلاک علمائهم چې کله د دوی علما کرام په وفات کېدو باندې راشي او د دوی علما کرام وفات کېږي قتلیږي دا د دوی د تباهۍ د دوی د بربادۍ او د دوی د هلاکت نښه ده احادیث مبارکونه ثابته ده چې څوک د اهل علم او علما کرامو پسې سپکي او بدې ردې وایي د هغوی ګستاخي کوي د هغوی توهین کوي د هغوی حیا او عزت اخلي د حدیثو مبارکونه ثابته ده چې داسې انسان منافق دی ثلاثة لا یستخف بهم الا منافق سردار دو جهان فرمایي ثلاثة دا روایت طبرانی او ترمذی ذکر کړی دی ثلاث لا یستخف بهم الا منافق درې کسان داسې دي چې د هغوی ګستاخي نه کوي مګر منافق انساني کوي د هغوی سپکاوی نه کوي مګر منافق انساني کوي د هغوی تذلیل نه کوي مګر منافق انساني کوي د هغوی حیا او عزت
پرده نه هټاو کوي مگر منافق انسان. دا څوک دی؟ نمبر 1 ذو الشیب فی الاسلام، یو هغه سپینګیری چې په اسلام کې ګیره سپینه شوه او د ده پسې څوک نخرې کوي، د ده څوک ګستاخي کوي او د ده پسې څوک ورپسې وي، د ده حیا او د ده عزت اخلي، دغه انسان منافق دی. محبوب علیه صلات وسلام ورته منافق وایي. دویم وذو العلم، د علما کرامو پسې چې څوک خبرې کوي، د هغوی ګستاخي، د هغوی توهین کوي، دا انسان منافق دی. دریم و امام مقسط، هغه باچا چې هغه عادل وي، با انصاف وي، هغه د الله د حقوقو، د بندگانو د حقوقو ښه مکمل خیال ساتي. دې روایت کې راځي وذو العلم، د علما کرامو پسې چې څوک خبرې کوي هغه منافقان دي. روایت کې راځي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، څوک چې زما د یو دوست سره دشمنی کوي نو داسې کس ته زما اعلان جنگ دی. علما کرام ابو حنیفه صاحب فرمایي که په مخ د ځمکه د اولیاء دوستان نشي نو بیا هیڅوک هم د الله جل شانه ولی او دوست نشته. فقی ابواللیث سمرقندي صاحب یو واقعه را نقل کړې ده چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خوب کې سیکه، په خوب کې رالو او زه یې د لاسه ونیولم او زه یې لږ بره وخېژولم، چې کله ما بره وکتل او نظر مې اوچت کو نو دوزخ مې سیکه چې په هغې کې څه خلک پراته او د هغوی مخونه او شکلونه د خنزیرانو او په جهنم کې پراته. ما د محبوب علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو یا رسول الله دا څوک دي چې په جهنم کې پراته دي او شکلونه د خنزیرانو دي؟ وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې دا هغه خلک دي چې دوی به علماو ته تکلیف رسو او بغیر د توبې نه مړه شوي دي، نو ځکه یې اوس دا انجام دی. د علما کرامو بېعزتي به یې کوله، هغوی پسې به یې خبرې کولې، د هغوی ګستاخي او توهین به یې کوه، د هغوی د حیا او د عزت پرده به یې هټاووله، هغوی به په پریشانۍ کې مصیبت کې مبتلا کول، هغوی به ذهني ټینشن کې مبتلا کول، ذهني پریشانۍ کې به مبتلا کول او بغیر د توبې نه مړه شوي دي. نو اوس یې دا انجام دی. د دې نه دا معلومیږي که څوک داسې وي چې هغه د علما کرامو توهین کړی وي او وسم او آخرت ته پرې نه دي، الله جل شانه به د ده بخشش وکړي او الله جل شانه به دا معاف کړي. د علما کرامو د آزار نه ځان ساته. اهل علم حضرات فرمایي چې یو څو کسان داسې دي چې د هغوی خاتمې به خرابېږي، آخري خاتمه. یو هغه قسم دی چې هغه د علما کرامو نیکانو خلکو بېعزتي کوي. د دوی د آزار نه ځان ساته، د دوی د خیرو نه ځان ساته، د دوی د بددعا نه ځان ساته. حدیث مبارک کې راځي رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی الله لابره. منګه خو د دې د وجې نه عالم ته سپک ګورو چې د هغه په سر باندې پټکې دی، د ماډرن معاشرې سره نه چلیږي. منګه خو ګورو د عالم بېعزتي کوي ځکه چې کورته کپړې اچوي او د دې ما زمانې سره هغه نه چلیږي. منګه د عالم بېعزتي او توهین د دې د وجې صحابه کرامو سیرت او صورت بیانو، جهادي کارویانې بیانو، د پیغمبر اخلاق بیانو او هغه د ماډرن معاشرې سره نه جوړیږي. سردار دو جهان فرمایي دې ته مه ګوره چې بیکاره کپړې اچولي دي، دې ته مه ګوره چې ویښتې ګډوډ دي، دې ته مه ګوره چې هغه یو عاجزه او یو ملنګ انسان دی. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، ډېر داسې خلک شته دی چې د هغوی ویښته به خواره واره وي، اغبره د هغوی په مخونو باندې به ګرد و غبار پروت وي، مدفوع بالابواب خلک به د خپلو دروازو نه شړي. لو اقسم علی الله لابره، خو که هغه الله باندې قسم وکړي چې داسې کار به کیږي، باران به نن کیږي، الله جل شانه د هغه قسم پوره کوي او هغه باران کوي. که هغه قسم وکړي چې قسم په الله چې پلانکې به مړ کیږي، الله جل شانه د هغه قسم پوره کوي او په فلان باندې چې مرګ راولي. نو دې ته مه ګوره چې دا غریبانان ملنګان خلک دی،
په جوماتونو کې په 2-3 روپو باندې ستاسو د ماشومانو د قوم د تربیت لپاره امامتي کوي، خطابت کوي. د دې د وجې نه ته سپک ګورې. سردار دو جهان فرمایي ګورې دې ته مه ګوره چې ویښتې ګډوډ دي، دې ته مه ګوره چې کپړې ګډې وډې دي، دې ته مه ګوره چې یو د عاجزۍ او د ملنګۍ لباس کې ګرځي. لو اقسم بالله لابره، که دا په الله باندې قسم وکړي چې دا کار به نن داسې کېږي، الله د ده دا قسم پوره کوي او د ده خبره نه رد کوي او الله جل شانه هغه کار په رښتیا کوي. سردار دو جهان وایي المرء مع من احبه، څوک چې په دنیا کې د چا سره محبت کوي د قیامت په ورځ به د هغه خلکو ملګري. المرء مع من احبه، که د علما کرامو سره د محبت کو، د الله د نیکانو خلکو سره د محبت کو، دغه خلکو سره د محبت کو چې هغوی د شپې په تیارو کې الله ته جاړي، دغه خلکو سره د محبت کو چې هغوی په زړونو کې اخلاص او د الله او د الله د رسول محبت ساتي، د قیامت په ورځ به ملګری. او که د هغه خلکو تا ملګرتوب کو چې هغوی د پیغمبرانو دشمنان دي، هغوی د اسلام دشمنان دي، هغوی د اسلام د محافظینو دشمنان دي، د علما کرامو د نیکانو خلکو دشمنان دي، په روز قیامت کې به هم د دغه خلکو سره ته ولاړئ. حدیث مبارک کې راځي من کثر سواد قوم فهو منهم، چا چې کومه ډله درنه کړه د قیامت په ورځ به دا هم د هغوی نه وي. من کثر سواد قوم فهو منهم، چا چې د چا ډله درنه کړه نو دا به د هغوی سره وي. که د علما کرامو ډله دې درنه کړه د قیامت په ورځ به کنا د نورو خلکو ډله دې درنه کړه د قیامت په ورځ به ته د هغوی سره وي. سردار دو جهان فرمایي سیأتی زمان علی امتی، زر دی چې زما په امت باندې به داسې زمانه راشي یفرون من العلماء والفقهاء، چې دا خلک به د علما کرامو نه تښتي. کله چې داسې زمانه راشي چې خلک د علما کرامو نه تښتي، فیبتلیهم الله تعالی بثلاث بلیات، الله جل شانه به په داسې خلکو باندې 3 عذابونه راولي. الاولی، لومړنی عذاب دا دی ترفع البرکة من کسبهم، الله جل شانه به د هغوی د کاروبارونو، د هغوی د ګټې وټې، د هغوی د روزګار نه الله جل شانه برکت ختم کی. نن موږ وګورو په یو کور کې 10 رونه وي، 10 زامني، ټول په ټوله کار کوي، روزګار کوي، خو لیکن په هغه کور کې برکت نه راځي، په هغه کور کې خوشحالي نه راځي، په هغه کور کې د زړه اطمینان او تسلی او سکون نه راځي، په هغه کور کې همیشه د پاره خفګان وي، هلته غم وي، هلته پریشانی، دغه کور روزګار، دغه کور ګټه وټه، دغه کور د ضروریاتو دپاره نه پوره کیږي. دا اولنی مصیبت دی. دویم یسلط الله علیهم سلطانا ظالما، الله جل شانه به په داسې خلکو باندې ظالم باچا مقرر کی چې د هغوی د بچو، د هغوی د زانونو، د هغوی د بوډاګانو، د هغوی د نوجوانانو خیل به نه ساتي، د هغوی د حق خیل به نه ساتي، او هغه به چې دی د آخرت نه هم نه وي خبر. دریم مصیبت یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، دا خلق بر دنیا نه بی ایمان رخصتیږي. د دې روایت نه دا معلومه شوه چې د علما کرامو پسې څوک بدې ردې او سپکې ړتې وایي، هغه د په خپل ایمان باندې ویریږي، هغه د خپل ایمان تازګي وکړي. مشهوره د فقه حنفی مشهوره فتاوا علمگیریه وی من ابغض عالما من غیر سبب ظاهر خیف علیه الکفر، څوک چې د عالم سره بغض او حسد ساتي، الله جل خیف علیه الکفر، په هغه باندې د کفر یره ده. معززو سامعینو، زما په اسلام باندې مینو مسلمانانو، خویندو میندو او یارانو دوستانو، ژوند تیروي د خپل ایمان حفاظت کوئ، ژوند تیروي د خپل ایمان حفاظت کوئ. بس د علما کرامو سره موږ محبت کوو، د هغوی سره تعاون کوو، د هغوی خدمت کوو، د هغوی په خدمت کې موږ ته د دنیا او د آخرت نجات میلاویږي. خپلې خولې غلطې نه استعمالو، د هغوی عیبونه نه بیانو، د هغوی ګستاخي نه کوو، د هغوی توهین نه کوو. ان شاء الله په دنیا او په آخرت کې به دا زموږ دپاره د نجات او د خلاصۍ سبب جوړیږي. الله جل شانه دې په دې باندې د عمل توفیق را نصیب کړي.